بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین حضرات، نن ستاسو په وړاندې یو داسې دعا پیش کوم چې هغه دعا ډېره عظیمه او بهترینه دعا ده. د کرونې بیمارۍ شدت دی، ډېر ملګري دې باره کې تپوسونه کوي او ډېر زموږ پیژنګلو کسان په دې بیمارۍ اخته هم دي. الله دې هغوی له شفا ورکړي. دا داسې بهترینه او عظیمه دعا ده چې یو مریض هغه بالکل ډاکټرانو له جواب کړی وي او هغه په ایمرجنسي کې وي، سخت حالت کې وي او خپل خپلوان یاران دوستان د هغه د زندګۍ نه امیده شوي وي. هغه کس دې دا دعا څوک چې د مریض تپوس کوي دا دعا دې ووایي او هغه وخت لا مقرر نه وي د مرګ، نو انشاءالله تعالی رب کریم با هغه له هغه مرض نه شفا ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترمذی شریف، ابو داود شریف کې دا حدیث موجود دی، من عاد مریضا لم يحضر اجله. چا چې د یو داسې مریض اعادت وکړو چې د هغه لا وخت مقرر نه دی، فقال عنده 7 مرارا، خو د هغه په وړاندې هغه وکړتې دا دعا ولوستله، اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. دا دعا ولوستله نو انشاءالله د دې دعا برکت سره وا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الا عفاه الله من ذلك المرض، رب کریم با دغه مریض ته د دې مرض نه شفا ورکوي. نو دا دعا اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک ان یشفیک. نو دا دعا ځان سره یاد کړئ او کوم سخت نه سخت مریض چې وي د هغه خوا کې دا دعا وکړه ولولئ، انشاءالله تعالی رب العزال با هغه له دغې بیمارۍ نه شفا ورکړي. اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک.